ها ګور سمپل لاین کریشنز کو صحیح ده سمپل لاین کریټ کوو نو هغې لپاره فرست موږ سره چې کوم دی دلته کې څه شی دی سمپل لاینز ته سمپل لاین کریشنز کراس سیکشن لاینز چې کوم دی انټر به پریس کړو الاینمنټ هم سلیکټ کړو صحیح شو چې کوم موږ الاینمنټ مخکې نه جوړ کړی یو خبره دا چې صاحب دا لینونه څه دي درته راغلي دي کوم یو دا کراس کې دا لینونه چې دي دا یو خیر دا د اسمبلی لاینز دي که نه دا کوم اسمبلی چې موږ دې ته اپلای کړل دا هغه اسمبلی لاینز دي هلته خو موږ ورکړی وه په اندازه کې ورکړی وه 50 میټر کې ورکړی وه دا خو ته دلته کې نږدې دلته کې بیا څه مسله دلته کې دا خیر نه نه دا بل سیز دی دا کوریډور والا ګوره که دلته موږ دا 3D کې وګورو که نه دا بل سیز دی دا ور دغه کوریډور لاینز دي په 3D کې ته وګوره دغه لاینز دي ها ګوره دا روډ هم صحیح ښکاري هغه پروجیکټ چې کوم دی څه ګډوډ و ریل ښکاري صحیح ښکاري خو چې په دغه جوړ شي څه وشي په سرور باندې جوړ شي ډېر صحیح صحیح شو ګوره سمپل لاینز دي سمپل لاینز هم کلک کړه انټر به پریس کړو الاینمنټ به سلیکټ کړو صحیح شو الاینمنټ هم سلیکټ کړو سمپل لاین کلیکشن موږ سره څه شو 7 صحیح شاید چې کوم د ایگزیسټینګ سرفیس دی موږ سره کوم زوړ سرفیس دی صحیح شو دلته موږ دا کوډس چې کوم دی آل کوډس صحیح ده او دا ټاپ سرفیس دی دا موږ فینش ګراوند سرفیس کو صحیح ده اوکې هم که اوس به دلته راشو بای رینج اف سټیشنز ته صحیح ده بای رینج اف سټیشنز کې 20 میټر 20 میټر صحیح ده او دلته کې په ټینجنټس کې مونږ وایو 50 میټر باندې دی کریټ سیکشن صحیح شو په کرف کې مونږ کوم څه هغه د انډینګ پوینټ اف کرف نه ټینجنټس د سټریټ روډ کې چې کوم دی 50 میټر باندې مونږ وایو چې دا کریټ کراس سیکشن یې کریټ سر چې زما سیفټي سټوډنټس راغلي دي صحیح شو دا به ټول ټرو کو او بیا به اوکې کو انټر په پریس کو وګوره دا سمپل لاین چې کوم دی موږ سره ټول کریټ شو کوم لاین نه د کراس سیکشن لاین چې کوم دی موږ سره دلته کې به کریټ شو صحیح ټول او دا ټیکسټ چې کوم دی موږ سره سره لږ غټ دي که نه نو ټیکسټ ټیک کولو دپاره به موږ دلته ګور راشو دا کوم سمپل لاینز دي لیبل سټایلز دي سیکشن نیم مارکس دي دا موږ تقریبا 1 mm صحیح شو سیکشن نیمز واخلو صحیح شو دا اوس ګوره ټول موږ سره څه شو لږ کم کړو ټول ٹھیک شو او چې سیکشن موږ کریټ کوو وګوره دلته کې موږ سره دی کې دی کریټ ملټیپل ویو یا کریټ سیکشن موږ به راشو یو سیکشن ویو له همره جوړه وغیره لپاره به پوره سیټینګز موږ وکړو صحیح شوله د کوم آرډي موږ وایو چې یاره 5 چې کوم آرډي ده د دې موږ سیکشن کریټ کوو صحیح شوله سمپل لاین کلیکشن 7 دی افسیټ رینج چې کوم دی موږ سره دی اټومیټک دی 20
او 20 میټر که یوزر سپیسیفاید اخلي به دې کې خپل ویلیوز ورکول شي مونږ اتوماتیک 20 میټر کوم یو دا کوم ارګان چې لیفت رائټ سایډ چې کوم د سیکشن ایلیویشن رینج کم ریډیوس لیول رینج دی هغه د 710 نه 770 پورې دی صحیح شو ډسپلی آپشنز کې به مونږ راوالو ایگزیسټینګ ګراوند صحیح شو فینش ګراوند لیولز او دا فینش ګراوند په هغه کې واخیستل دی دا کوم زوړ سرفیس دی صحیح شو هغه به مونږ دلته کې آوټپوټ فینش صحیح شو ډیټا بینز به موږ دلته واخلو میجر سټیشنز اینڈ آفسیټ صحیح ده ډیټا بینز کې شاید دا به موږ چې کوم ایگزیسټینګ ګراوند سرفیس دی کې سرفیس 1 سرفیس 2 کې به موږ څه سره کو شاید دا کوم چې ستا زوړ سرفیسز فینش ګراوند موږ سره ټاپ سرفیس په واخلو ها چې کوم ټاپ سرفیسز دي او آفسیټس به موږ لاندې سرفیس ته دی واخلو صحیح شو اوس برا شو دلته کې یو نیو سټایل به دې ته موږ جوړ کړو صحیح شو ګراف سکیل موږ سره دا دی دا به موږ دې نه څه وکړو او دلته کې ټایټل انوټیشن وای افسیټ به موږ 7 اخلو هایټ 0.2 به اخلو دا د سیکشن دپاره دا کوم ګراف ته د دې سیټینګ دي دا به موږ دغه شانتې اخلو دا به 0.2 اخلو دا همیشه هم شامل هاریزونټل اکسس چې کوم دی موږ په 5 میټر باندې اخلو او دا په 2.2 ټیک سایز چې کوم 2 میټر او دا 0.2 صحیح شو ورټیکل اکسس په موږ دا شانتي واخلو 5.2 2.2 صحیح ډسپلی کې چې کوم دی موږ سره راځي رائټ اکسس انوټیشن به تیاف کو صحیح دا لیر به موږ باټم اکسس هم صحیح ده دا نور صحیح دي صحیح شو دا به اپلای کو اوکې وکړو صحیح اوس به بیا ډیټابیس ته راشو ډیټابیس کې به موږ را سټایل ایډیټ کو بینڈ ڈیٹیلز به موږ والو 5.25 صحیح یا 5.15 موږ واغستې شو 5.15 واغستې موږ ده دلته کې به دا واخلو موږ 0.2 0.5 او دا به میډل سینټر کو او دا به څه کو میډل سینټر لای اوکې اوس به راشو دا ټیک سایزز چې کوم دی موږ ایډیټ وکړو 0.2 او 0.2 دا به موږ والو 0.2 باندې 0.2 او دا هم 0.2 صحیح شو یو سیټینګ وشو اوس په دې بل سیټینګ وکړو 5.15 او دلته کې به موږ دا سلیکټ کړو 0.5 middle center apply okay دا به 0.2 افسیټس په همدغه شانتې واخلو
دا په میټر کې واسطه کوي MM دي MM صحیح شو اوس به راشو کریټ سیکشن ویو ته دلته کې به موږ کلیک وکړو نو یو سیکشن ویو به موږ سره څه شي کریټ بشي موږ میجر ټیکس اخیستو که نه 5 میټر باندې 5 میټر باندې به موږ سره سیکشن ولګي existing elevation proposed elevations of offset دا proposed elevations چې کوم دی موږ سره د دې ټاپ سرفیس elevation صحیح ده اوس د سوپر elevation اپلای شوی دی په دې دا د کرف پوینټ سوپر elevation اپلای شوی دا یو سایډ په دې باندې اوچت شوی دی څومره د 3.80 دا ماینس 3.8 کې به راځي صحیح شو offset یې دا دی او elevation 140.303 ټیک ده صحیح شو دا څه وایي چې ته دا راوړل د خاطر کم یې دې خاطر دا ټیبل کې اعلان نه نامې څه دا ایگزیسټینګ الیویشن دی د دې یو لاین دا یو لاین نه دی دا کوم چې ډیزاین لاین دی موږ سره دا غي او دا موږ سره پروپوزډ چې کوم پروپوز دا ټاپ سرفیس دی اف ار ال الیویشن دی او دا موږ سره دی افسټ دی سرفیس افسټ دی دا کوم 5 میټر چې او 5 میټر باندې افسټ دی صحیح ده کلیر دی کلیر دا یاسین صاحب دا کوم روډ چې موږ ډیزاین وکړه نو دغه خو باید موږ د سره کوم چې ډیزاین وکړو دا ډیزاین چې مارک هم پکې استعمال شي څنګه مارک لکه مارک کوم چې کانکریټ کې موږ استعمال وکړو ته باید دا مارک څنګه معلوم کړو چې باید کوم مارک موږ استعمال کړو سره کوم ډیزاین نظر مارک ته نه ډیزاینېږي دا کوم پیومنٹ ته دا ټیکنس وغیرہ کوم مټیریل موږ یوز کوو د دې ټیکنس نه هغه ځاله بیل پیومنٹ ډیزاینینګ سافټ ویر دی هغه بیل سافټ ویر پیومنٹ ډیزاین ورته وایي هغه چې څومره هیوی ټریفیک په دې روډ باندې ځي هغه عمر د دې ټیکنس چې کوم دی موږ زیات کیلکولیټ کوو هغه پیومنٹ ډیزاین سره کېږي بل سافټ ویر صحیح شو دا یو سیکشن موږ سره کریټ شو اوس موږ ټول سیکشن کریټ کول غواړو صرف دا یو سیکشن کریټ شو کنه ټول سیکشنو د لپاره به دا راشو کریټ ملټیپل ویوز صحیح شو ملټیپل ویوز تر اولو د سټایل چې کوم دی روډ سیکشن هم واغسته هغه مې ډیټ کړو کنه صحیح شو دا روډ سیکشن هم واغسته سیکشن پلیسمنٹ چې کوم دی موږ پروډکشن یوز لیاوټ فور ا ټمپلیټ ته A1 پیپر سایز به او سکیل 1 to 1000 ده صحیح شو یا ډرافټ واخله دلته کې صحیح شو بیا دغه نه پس سویچونه کریټ کی افسټ چې کوم د موږ دا واغستل الیویشنز موږ چې کوم د چینجز به دي کې راځي خامخا د یو الیویشن زیات دی د بل چې کم ډسپلی اپشنز کې به نو لیبل د ایگزیسټینګ آل کوډز فینیش کراو او ډیټا بینډز کې به موږ واخلو میجر سټیشنز اینڈ افسټس ایگزیسټینګ موږ سره دا الیویشنز دي افسټس په موږ د دې سرفیس اخلو صحیح شو اوس به دا سو کریټ سیکشن وي او دلته براشو په دې باندې موږ کلیک صحیح شو د ټول روډ سیکشن چې کوم دی موږ سره شو کریټ شو د ټول روډ 1+525 د هر یو چې کوم ارډي باندې موږ سمپل لاین لګولې وي هغه ټول سیکشن به موږ سره شو کریټ وشي د زیرو ارډي نه والا تر اخیری ارډي پورې زیرو ارډي کم ده ته شو کې دا زیرو ارډي او اخیری کم ده او اخیری ارډي موږ سره چې کوم دی دا 1+525 او سمپل لاین موږ وګورو اخیری څه شي دی او دې کې سیکشن خو نشي کریټ کېدلی ځکه هغه خاصیت څه نشته 1+5
25 دیزی پورې کریټ شوي دي هغه خوا څنګه نه ده کلیک شوی څه مسله ها؟ ده؟ دا څه شی دی 0 plus 7 5 1 plus 5 2 5 دا څه 1 plus 7 2 0 کریټ شوي دي ټول 1 plus 5 2 اخیری کریټ شوی دی تر 1 plus 7 to 0.93 1 plus 7 to 0.93 اخیری پوری کریټ شوی دی اخري کراس سیکشن او اخیری کراس سیکشن پوری کریټ شوی دی دواړه ده یو را لغو یا بل اسلام آباد ته تللی هغه اځه صحیح دی اوس ګوره دلته راشه دې مونږ والیوم کتل غواړو چې دې کې کټ فل ټوټل په دې روډ کې مونږ سره څومره راځي نو ګوره دې سیکشن باندې کلیک کړه صحیح شو دلته راشه کمپیوټ مټیریلز ته سیول 3D پروجیکټ دی او سمپل لاین کلیکشن سیول دی دلته به مونږ راشو کلیک هیر ټو سیټ آل کې دا به مونږ واخلو ایگزیسټینګ سرفیس مونږ سره دا دی که او فینش مونږ سره کوریډور ټاپ سرفیس دی صحیح شو ډیټم سرفیس دی دې کې مونږ کټ فل کیلکولیټ کوو ایوریج اینڈ ایریا صحیح شو ایوریج میتھډ باندې چې کوم کیلکولیشن کیږي د کټ فل هغه به مونږ سره کریټ شي دا ګوره اوکې که دلته کې صحیح شو والیوم مونږ سره کمپیوټ شو اوس دلته کې راشه جنریټ والیوم ریپورټ کټ فل شو نه کړه اوس به شو کېږي که نه دلته راشه مونږ دا سیف کول غواړو په ډیسکټاپ باندې ABC فایل صحیح شو او ډسپلی XML ریپورټ اوکې فایل کې فرق دی
سیستم د ډېر سلو دی ګوره کټ ایریا کټ والیوم په هر یو واړي باندې صحیح شوله فل ایریا فل والیوم د هر یو واړي به تا ته چې کوم دی دلته کې رپورټ کې پریپیر شي د هر یو اړړي د هر یو واړي دلته اړړي کوم دا سری اړیانې دي دا کټ والیوم فل والیوم چرته صحیح ده صحیح شو یاسین صاحب مخکې زموږ کار کابل او کابل پروجیکټ کې کار کړو کنه هغه کټ فل لاندې شو کوله خپل ډیاګرام کې نو په کوم ډایګرام ډیاګرام څه کړو کې هغه خو صرف چې کوم دی په میټرو کې والیوم خو د هغې نه و که نه هغه خو دلته کې و ښکته دې کې بینډس کې مونږ راوستي بینډس خو مونږ دې کې کریټ نه کړل که نه بیا خو ځان لږ ګنټه لګي صحیح شو او رپورټ خو دغه چیز دی صحیح رپورټ دا دی دا دی صحیح شو صحیح رپورټ چې کوم دی دا دی ښه دا ټیبل دا بیا ایکسل ته مې امپورټ کولی شالته کې چې کوم دی دې نه پرنټینګ کېږي دې کې پرنټینګ نه کېږي دا ونه دې نه پرنټینګ کېږي کنټرول پی سره چې کوم دی پرنټر سیټ اپ ته بلاړ شي د سیټ اپ وکړه پرنټر ډایرکټ به پرنټر شي دا ته مې کلاس پاتې بس بیګل چې یو کلاس ما سره ختمي بیا به ختم صحیح شو